بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام و درد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه منګو پیژندله، مبادیات هم پیژندلې دي، دعوه جواب دعوه هم پیژندلې ده، تنقیحات او اعتراضات ملحدین نه چې کوم هغه موږ پیژندلې دي. دغه شانته کې د مغربي فکر فلسفې چې کوم شاخونه دي د هغې بنیاد کومه فلسفه ده؟ مولوي صاحبانو تاسو را سره ووایئ چې اسانتیا وي. هیومنزم فلسفه ده. کومه؟ د هیومنزم په فلسفه کې موږ شاخونه ویلي، سیکولرزم هم ویلی، لیبرلیزم، سوشلیزم، کمونیزم، کیپیټلیزم، مولوي صاحبانو ایتیزم، دغه شان ډیزم، پوسټ ماډرنزم، ماډرنزم، دا ټول وضاحت شوی. د الحاد تعریف موضوع غرض هم بیان شوي. ډېر څه الحمدلله موږ ویلي دي. پرونی درس کې موږ وضاحت کړی و چې د الحاد خو د قدیم زمانې نه را روان دی. د قدیم زمانې نه الحاد را روان دی. نو جدید الحاد پیدا کېدو وجوهات څو چې دا جدید الحاد پیدا شو. موږ ویلو که نه قدیم الحاد چې و هغه څو کومه فلسفه باندې مبني نه و، هغه فرضي اشکالات و. هغه نه وروسته کومه فلسفه نه و، هغه نه وروسته کوم وسایل نه و. د انسان په زړه کې به یو څو اشکالات راغله او د هغې جوابات به هغه وخت کې علماء کرام ورته ورکول. کوم چې جدید الحاد دی نو دا یو نظریه ګرځېدلې، څه شی؟ یو مذهب ګرځېدلی دی چې نن په دنیا کې ډېر په تیزۍ سره دوه مذهبونه خورېږي. یو د اسلام مذهب دی چې حق مذهب دی، او بل الحاد مذهب دی. مولوي صاحبانو چې په ټوله دنیا کې دا ډېر په تیزۍ سره خورېږي، نو د مخنیوی دا د وخت ضرورت دی چې موږ پوه شو چې دا الحاد کومه نظریه ده او د څه وکړو، د توړ وکړو، دله جواب ورکړو. زموږ دا درسونه هم الحمدلله مناظرانه انداز کې دي چې موږ څه وکړو، داسې ذریت پیدا کړو، داسې ځوانان پیدا کړو، داسې نوجوانان پیدا کړو چې دوی د الحاد توړ کولی شي. په الحاد خو ډېر خلک کار کوي، خو د ملحدینو سره بحث مباحثه کول دا د هر سړي کار نه دی. کم سړی چې د اصول مناظره نه خبر نه وي هغه په ده باندې کار نشي کولی. موږ پرون ویلي چې د الحاد د پیدا کېدو، د جدید الحاد د پیدا کېدو درې وجوهات موږ ذکر کړي وو. اوله وجه موږ ذکر کړې وه چې هغه د کلیسا ظلم و. مولوي صاحبانو د کلیسا د ظلم په وجه باندې څه کېدو؟ هلته خلک د مذهب نه باغیان شو. نن عیسایان په موږ باندې اعتراض کوي. پرون ما هغه یو ویډیو کتله، سیمسون جون په نوم باندې یو آیډي ده، یو ملګري راولېږو، هغه په اسلام باندې اعتراض کوي. یاره وایي د اسلام وایي د ساینس، قرآن کریم وایي د ساینس د قوانینو نه خلاف دی. موږ وایو د ساینس د قوانینو سره د قرآن یوه نظریه هم خلاف نه ده. ته اوس په قرآن باندې نه پوهېږي، نو چې په قرآن باندې نه پوهېږو ته په قرآن باندې اعتراض کوې، ستا خبره مسلمه نه ده. یو ساینسدان دی په قرآن باندې اعتراض وکړي، بیا به موږ ومنو. حالانکه موږ درله دا ښودلی شو چې عیسایانو ساینسدانانو په دې کتابونه لیکلي. لکه یو واقع ما ذکر کړی و، ډاکټر مورس بوکای په نوم چې دا د شاه فیصل مرحوم ذاتي معالج و. هغه بیا کتاب لیکلی و، قرآن، ساینس اور بایبل. دا کتاب تاسو ځان له ډاونلوډ کړئ، په بازار کې خدا نه ملاویږي، ځان له په ګوګل کې سرچ کړئ، دا به تاسو ته پته ولګي. هغه وایي چې په قرآن کریم کې د ساینس متعلق څونه مشاهدات دي، څونه وایي د فلکیاتو باره کې آیتونه دي، دا بالکل صحیح دي. په بایبل کې دغه دي، څه دي؟ بایبل وایي د دغه نه خلاف دی، د فطرت نه. ولې ما درته وضاحت کړی و که نه؟ دی دا ګیلویل چې عمر قید کړی و، فرانسس بیکن او داسې نور فلاسفه دا چا کړي و؟ دا خو د هغه فطرت د قوانینو نه هغوی خلاف لګیو عیسایان. اوس عیسایان پاسېږي په موږ باندې بې ځایه اعتراضات کوي. موږ دوی ته وایو که د ساینس په مشاهداتو باندې راشي تاسو خپل عیسی علیه السلام ته نشي ثابتولی. موږ وایو دا معجزتاً الله پیدا کړی بغیر د پلار نه. ساینس څه وایي؟ ساینس وایي چې د زنانه، د سړي او د ښځې ماده سپرم دا چې یو ځای شي دنه به ماشوم پیدا کړي. نو هلته خو د بیبي مریم چې هغه پیغله وه، څه وه؟ پیغله وه. د هغه نه دا بغیر موږ دا نظریه ده چې دا بغیر د معجزتاً پیدا شوی دی. څنګه چې الله تعالی آدم علیه السلام بغیر د پلار او د مور پیدا کو، الله په دې قادر دی. داسې عیسی علیه السلام بغیر د پلار پیدا کو. دا خو زموږ نظریه ده چې بالکل صحیح ده. اوس که موږ تا باندې اعتراض وکړو چې ستا بایبل د ساینس نه خلاف دی، بیا به څه کوې؟ نو موږ درته وایو چې قرآن کریم دا د ساینس کتاب نه دی. او که ته بایبل وایې چې راځه، نو بایبل خو ستاسو خپلو چا رد کړی دی؟ ستاسو خپلو فلاسفو. ګیلویل رد کړی دی، فرانسس بیکن رد کړی دی. هغه وخت نه د بطلیموس نظریه تاسو څه دپاره خوښه کړې وه؟ د بطلیموس نظریه عیسایانو دې دپاره خوښه کړې وه چې دا د بایبل مطابق وه. خو چې کله به فلاسفه وکتل چې بھئی دا خبره خو د دوی غلطه ده، لیکن زموږ د قرآن کریم یو آیات هم د دغه نه نشي ثابتولی چې د ساینس نه خلاف وي. لکه د وزمکو وضاحت وکړو.
یاره دا سیمسون جون وایي یاره قرآن کې د اوس مکو واس منو ذکر دی موږ له دې ثابت دي کې اوس مکې نو موږ ساينس خو د 15 کالو بچی دی 15% ساينس معلومات کړي سو اول خو ساينس دام نشو ثابتولې چې دا کائنات مرکز نشته دی ویلي مرکز و انور دی دا خو اډن هبل په د شلمه صدې کې وضاحت کو جاګه د دوربین په سره وکړه چې کائنات ورس پورس خوريږي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون دا شانته کې د خوګو بو د ترخو بو د مالګینو بو مبارکي بینهما برزخ لا یبیان پدې کې د پرده ساينس بچي دی اسلام هغه وخت وضاحت کړو کله چې فرانسیس بیکن او دا ګیلیل د جوم قتل چې مرکز څه شه دی دا ځمکه نه د به د خپل مذهب سره خلاف راغې خو بیا هم د دې ګیلیل او د فرانسیس بیکن د ټولو نظریه و چې د انور په خپل ځای ولاړ دی اسلام هغه وخت وضاحت کړو چې والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم اسلام خو هغه وضاحت کړي اوس که بعضی خبرې نه دي ثابت شوي لکه د اوس مکو د اسمانونو نو ساينس اوسه پورې ماشوم بچی دی اسلام خو ساينس خو ورځ پر تجربات کوي یو تجربه په خپل باندې ریچارډ ډاکن وای کله به کم وخت پورې به مسکو موږ به دا تیوري بدلو موږ له داسې تیوري په کار دا تیوري اسلام دی چې موږ دی ویل چې واسمانونه موجود دي وزمکې موجود دي او چې څه وضاحت کیږي تر قیامت پورې دا به قران کریم ذکر کړی وي البته موږ مخکې وضاحت کړو چې قران کریم د ساينس کتاب نه دی د هغه یو پادری سوال کوي و یو لک سلیر زره کوم به شم به کرام دي وای مال قران نه دا ثابت کړ نو مرته قران کریم سره انبیاء کرام تاریخ کتاب خو نه دی ها د دوی په بایبل کې لیکلي دي هغه به انبیاء کرام شهیدان کول 50 انبیاء کرام په یو غار کې پټ شو د ظالم بچا د وجه مورتل ته 50 انبیاء کرام نمونه ځه ستا بایبل لیکلي چې کم انبیاء کرام ته ماته ثابت کړه دا واجب خبره ده چې ورو د قران کریم د میډیکل کتاب جوړ کی ته د قران کریم د ساينس کتاب جوړ کی نه دا د هدایت دروشت هدایت به ته چیلنج درکړه دي فاتو بسوره من مثله ودو شهداکم راو غړ خپل پکار د چې دی عیسایان اوسه پورې لسته آیاتونه خو راوړي چې لکه دی وګوره موږ نه پټ کړی دي اوسه پورې یو عیسائی پادری دونه نر نشته چې را پیدا شو په قران کریم باندې څوکي بے ځای اعتراض کوي د په تحفظ به اعتراض کوي د په څه د په تدبیر باندې به اعتراض کوي د په حفاظت بنګو د سینې نه منتقل کیږي څوک الف باتا نشي بدلولې ته خو یو قاری مخکې تلاوت شروع کرته وي زبر زیر پیشته په دې کې غلط شي نو دا غ بے ځای اعتراضات بکی خدا به د دې جواب بسوک کولې شي مرسبانو چې څوک د فن خبر وي نو اوله وجه موږ ذکر کړو مرسبانو وازو خپل سبق دا اوله وجه موږ ذکر کړو چې هغه څه شو هغه د کلیسا جبر او ظلم دغه شان د دې سیمسون جون یو منټ صبر وکړه دا لږ وضاحت کوم په پښتو کې پرون ما یو ویډیو کلیپ هم کړی دی اب اردو ژبه کې مې کړی په پښتو کې هم دې کړی دا وی نبی علیہ السلام باندې اعتراض وکړي وی نبی علیہ السلام په عهد ابراهیمی کې نه دی داخل وی دا عهد چا سره شوی دی دا وی بنی اسرائیل سره شوی دی وی تاسو خو بنی اسماعیل کې دا نبی علیہ السلام وی تاسو بنی اسماعیل ته ثابت کوي په صحیح سند سره موږ ورته مسلم شریف صحیح حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې کنانه خو خپل کنانه کې وی قریش خو قریش کې بنی هاشم او په بنی هاشم کې زخ وکړم نبی علیہ السلام دا د قران د اسلام د حقانیت یو نه خدا مرزبانو نبی علیہ السلام وی عدنان پورې زمانہ سب بالکل صحیح ثابت دی عدنان نه خو په اختلاف دی دا خو د اسلام د رښتینوالي دغه دی څه شی دی نه خدا چې نبی علیہ السلام په بنی اسماعیل کې دی د مسلم شریف صحیح حدیث دی البته موږ تاسو ته چې تاسو د عیسی علیہ السلام نسب نامه ثابت کړئ د دوی دا نظریه ده چې دا کله زمونږ دا نظریه چې عیسی علیہ السلام بغیر د پلار پیدا شوی دی سره د دوی وی چې دا د یوسف د سره منګنی شوی و کوژدنه شوی و کوژدنه چې شوی و خو بغیر د ور سره لا صحبت نو کړی چې دا عیسی علیہ السلام پیدا شو نو موږ تاسو نسب د چا ثابتې په بایبل کې د یوسف ثابتېږي د مریم نسب ماته ثابت کړي دا بنی اسرائیل دا مریم علیہ السلام ماته پوهیږي په دې زما په سوال جواب اعتراض باندې کنه پوهیږي عیسایانو نه موږ دا سوال کو که تاسو نسب نامه ثابتول غواړئ نو عیسی علیہ السلام خو د یوسف نه دی پیدا اخو د الهام په وجه اخو د جبرئیل امین د برکت پیدا شوی چې هغه روح دې کې دا کړو څه کړو د پر هم کې پوکړو مولوی صاحبانو پوهیږي کنه پوهیږي زما په خبره نو که تاسو نسب نامه ثابتوي په بایبل کې د مریم علیه السلام نسب نامه ثابت کړي چې دا بنی اسرائیل ده پوه نه شوي تاسو خو د یوسف ثابتوي د یوسف کتاب متا کې لیکلي د یوسف د پلار نوم څه شو یعقوب په لوقا کې لیکلي دی علی نوم د ابراهیم علیه السلام نه تر د عیسی علیه السلام پورې یو کتاب لیکلي دی یو سلوخ نکونیو په بل کې لیکلي شپږ 50 نکونیو تاسو خو د عیسی علیه السلام نسب نامه ډېر خپل محفوظ نه ترازی په نبی علیہ السلام په ډېر باندې اعتراض کې دوی په عهد کې نه شامل څه ده موږ ورته دام ثابت کړه عهد نه مراد څه ده ته بایبل لاوالي بایبل کا تاسو سره پوری کې راوړل چې دوه کتاب
عهدنامه قدیم او جدید دواړو کې وضاحت موجود دی. کتاب پیدایش اول کتاب دی د عهدنامه قدیم، د دې په 19 باب کې د 9 نمبر آیات نه در 14 پورې مولوی صاحبان په دې وضاحت موجود دی. عهد نه مراد ختنه ده. ابراهیم علیه السلام ته الله وی زما ستا او ستا د بچو سره ابدالاباد عهد دی، دا ختنه بکې پاتم ورځ وی اوس ختنه وکړه. هغه وخت هغه نوي کالو چې هغه څه وکړو ځانې سنت کو ابراهیم علیه السلام، بیا اسماعیل علیه السلام پیدا و هغه هم سنت کو. په دې ترتیب سره روانو. بیا چې کله راشي کتاب خروج ته راشي 21 نمبر باب بنی اسرائیل ته الله وی اے بنی اسرائیل تاسو شپږ ورځې کار کوئ و ورځ زما ده سبت به مناوئ او دا به ابدالاباد عهدي. نو ما ورته ویل عیسایانو تاسو په دې عهد نه وتلي یاستئ. په د کتاب پیدایش 14 نمبر آیات وی کم یو سړی وی جو مرد ختنہ نہ کرے وی جس مرد کا ختنہ نہ کیا جائے اسے اس قوم سے مٹایا جائے گا. میں تاسو خو د بنی اسرائیل نه وتلي یاستئ. عهد نه څه مراد دی؟ ختنه مراد دی. دا نه چې دی نبوت مراد اخلي. دا خبرې بس تاسو ذهن کې وي مولوي صاحبانو. زه تاسو وایم که نه چې په الحاد کار کوې نو ته به په مذاهب علم نه به ورسره خبرې د دوی د کتابونو نه به خبرې ځکه چې د اسلام حقانیت به ته څنګه ثابتې. نو عهد نه مراد ختنه شوله. تاسو خو ما بل سبت نه عیسی علیه السلام انکار کړی دی. د خالی په ورځ سبت نه مراد خالی ورځ مناول. د خالی په ورځ به عبادت نه کې کونو قردتن خاصین آیات چې په استدلال کوي مولوي صاحبانو. د خالی په ورځ باندې د شاګردانو یو باغ ته ورننوتل ځان له فروټ راش کول، یو پټي ته ورله ځان له وږي مږي راشلول. نو یهودیانو په اعتراض وکړو چې حضرت ستا د حوارین چې دي دا خو د سبت به احترامی کوي. عیسی علیہ السلام ورته وی ابن آدم سبت کے لیے نہیں بنا ہے بلکہ سبت ابن آدم کے لیے بنا ہے. نو هغه وخت کې سبت نه انکار کړل. نو عهد کې هو تاسو د سره شامل نه استئ. عهد منګ مناوو، منګ مسلمانان الحمدلله ختنه کو، منګ د یو مسلمان د یو خو چې بغیر د ختنی. مولوی صاحبانو نو دا اعتراض کړو، دا غي جواب راغو. نو دا خود ساخته مذهب کلیسا ظلم او جبر او خو په ساينسدانانو باندې ظلم کو دی، خو په عوامو باندې سکو. نو خلکو سکو د جدید الحاد طرف روان شو. نن زموږ د موضوع ده چې دویم وجه د الحاد د خورېدو به وایو. د ساينس ترقی ده. د ساينس خارجي اشیاء نه بحث کوي. دوی د مشاهده او تجربه په بنیاد خبرې کوي. اول دوی سوچ کوي او بیا مشاهده کوي. خارج کې چې کوم څه د دوی په ذهن کې راځي صرف هغه مني. دوی چې کومه تجربه کوي دې ته ساينس وایي. د ساينس قوانین د مشاهده او تجربه نه ثابت دي چې کله د مشاهده او تجربه دا خبره مشهوره شوه چې د هر شي په باره کې به تجربه کوو او مشاهده کوو. دا یو نفسیاتي مسله جوړه شوه چې د هر شي د پیژندلو آله دا ده چې د هغې مشاهده دې وکړی شي او یا یې په تجربه کې راولي. چې کله دا خبره په مذهب باندې راوستله نو په مذهب کې د تجربې او مشاهدې خبرې نه کېږي. دلته خو د غیب په خبرو باندې یقین کول دي او دوی خو دا قوانین جوړ کړل چې د هر شي به یا مشاهده کوي یا به تجربه کې به راولئ. مولوي صاحبانو مولوي صاحبانو ساينس د مشاهداتو نه بحث کوي. تجربات مفروضات دي څه دي؟ او دا جاهلان د خدای دا نظریه په مفروضاتو شامل لکه چې ډاکن په خپل کتاب کې وي دی ګارد ډیلیجن کې وي یاره دا د خدای نظریه وي. یو ساينسي مفروضه ده. موږ د ساينس د الله وجود ساينسي نظریه ده سره دا قوانین د فطرت ته وګوره، دا نظام ته وګوره. بیا وایي ښځه ټیک ده دلته خو یو نظام موجود دی او قوانین د فطرت موجود دی او توازن موجود دی، خدای موجود وي خو خدای چا پیدا کړ. بیا د علت په معلول په دې دغه باندې اعتراض وکړي. وای د الف په با باندې او با پتا باندې په علت جوړیږي او په بل باندې کېږي څه کېږي مولوي صاحبانو په دې ترتیب سره یو د بل د پاره علت چې بل د بل د پاره. نو بیا اخره کې وای دا باخر الله متناهي ما دا خو د سره دا خو ته بدیهیاتو نه انکار کې، دا خو د قوانینو د منطق د قوانینو نه مولوي صاحبان څه کې د عقلیاتو نه هم ته انکار کې. ها ما خاطب څه کې ته به داسې خالق منی چې هغه څه وي خپل علت خو څه معلول جوړ نشي مولوي صاحبانو. که مشاهده کې راغلل نو بیا شته او که مشاهده او تجربه کې رانغلل نو بیا یې انکار کول شروع کړل. نو دې د وجې نه دوی د الحاد په لار روان شول او دا غلطي یو منټ صبر وکړه مولوي صاحبانو. نو دا خلک وایي دوی د ساينس په تجربه کې راولي، مشاهده کې راولي. نو عقل دا خو دنیاوي عقل دی او مذهب سره بحث کوي، غیر مادي څیزونه بحث کوي. عقل پس کې خبره کوي په مادي امورو کې کوي. نو په مادي امورو کې غیر مادي امور ثابتولی شي هیڅ کله نشي ثابتولی مولوي صاحبانو. مذهب د څه کوي؟ د عقیدې نه بحث کوي. مذهب د تجرباتو نه بحث نه کوي. مذهب یو نظریه ده، کومه نظریه چې نبی علیه السلام صحابو ته پرېښې وه هغه زموږ هم ده، دا نه بدلېږي. دا هغه وخت نه اوسه پورې د ساینسونو نظریه بدلې شوې. اول هغوی ماده قدیم ګڼله، بیا ویلې ماده په قدیمي زماني ده،
هغه کې بعضې فلاسفه ویلې بیا راله ماده حادث ته اوس وایي ماده د بیگ بینګ بوجه دا نظریه لږ وخت پس به د بیگ بینګ نظریه بدله شي بله به راشي د اسلام کومه نظریه ده چې الله موجود دی جنت موجود دی جهنم موجود ده بدلېږي هېڅکله الف باتا څوک نشي بدلولی نو دا په ساينس په قوانینو باندې مذهب نشي ثابتېدلی البته هغوی دپاره نفسیاتي بیماري جوړه شوه څه شوه چې په ساينس په مشاهده کې راځي منه چې نه راځي نه منه لکه چې ډاکن او داسې نور دهریان چې د خدای نه انکار کوي دا غلطي زموږ دیسي ملحدین هم کوي دوی هم دا وایي چې موږ به هغه وخت پورې نه منو تر څو پورې چې خدای جل جلاله موږ ته ثابت نه کړي موږ ته ثابت کوي نو څنګه ثابت کو دلائل وغواړه وای تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیرے پہچانے چې په دنیا کې موږ خدای ولیدلو نو به امتحان به څوک ظلم وکړي به څوک ناروا وکړي امتحان په حال کې خوستانه دغه پټ کېدلی شي مولوي صاحبانو که چېرته ورځ د قیامت نه یو چېرته الله نه وي دا په غټ ظلم وي ولې څومره ظلمونه کېږي د غریبانانو سره څومره ظلمونه انسانانو سره کېږي د چا د لاسه همدا انسانان دله به څوک په زړه باندې پټۍ لګوي دله به انصاف څوک ورکوي دله به الله انصاف ورکوي که د قیامت ورځ نه وي دا به غټ ظلم وي یقینا درته وایم دا به ظلم وي والله موږ د غریبانانو سره به غټ ظلم وي سرمایهدارانو نظام ټوله دنیا په سود باندې خوري مالدار روز پر روز مالداره کېږي ته لاړ شي د دې مالداره خلکو دپاره خو نه قانون شته نه قانون راټینګولی شي نه یو حکومت راټینګولی شي او ما ورته معمولي که یو معمولي غلطي به هم نه یې کړې وروره موږ را په یو ځای کې د اوسېدو حق چاته نه میلاوېږي یو انسان ته نو د ده تپوس به څوک کوي د ده تپوس به الله کوي دا ښه دی چې الله موجود دی او جنت او جهنم موجود دی او ورځ د قیامت موجود ده مولوي صاحبانو د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې د ثابت معنی ده چې موږ ته وښایه جلاله وښایه او دا یو بنیادي غلطي ده چې د یو شي د ثبوت دپاره د هغې مشاهده وکړی شي الله تعالی خو په مشاهده کې نه راځي نو دوی انکار وکړو نو ساینس د الحاد د خورېدو یوه لویه ذریعه شوه سوال د ملحدینو نه یو منټ صبر وکړه مولوي صاحبانو الله رب العزت مشاهده کې ولې راځي موږ ویلو چې د یو څیز د کتلو دپاره به څه وي د هغه به رنګ وي د هغه به شکل وي د هغه به په یو طرف کې وي او چې په یو طرف کې به څه به وي ابه محدود وي او د الله ذات لا محدوده دی مولوي صاحبانو دا خبر یاد ساتئ موږ په دې باندې مخکې درسونه کړي دي هغه به واورئ د ملحدینو نه سوال مذهب غیر مادي څیز دی او د ساینس د مادي علومو د دسترس نه ماورا دی ساینسي علومو ته هیڅ حق نه دی حاصل چې په مذهب باندې اعتراض وکړي د دې داسې مثال دی لکه څوک چې اعتراض وکړي چې د انسان ذهن تیز دی که رڼا تیز جواب به وکړی شي چې ذهن غیر مادي څیز دی او رڼا مادي څیز دی د مادي څیز تشبیه د غیر مادي څیز سره ورکول جایز نه دي هم داسې د مادي څیزونو پېژندلو په آلې باندې غیر مادي څیز نشي معلومولی چې هغې دپاره څه پکار ده هغې دپاره وحي ده چې هغه موږ ته راغلې ده او موږ ته ویلې چې ستاسو د ژوند مقصد معلوم دی موږ چې د دهریان نه سوال وکړو چې د لاس څه مقصد دی د دې باندې څه کوي خپل ضرورتونه پوره کوي د سترګو څه مقصد دی لیدل کوي په غوږونو اورېدل په ژبه خبرې کول ذایقې څکل د جز مقصد شته او د کلي نشته دا خبره مولوي صاحبانو غیر معقوله ده او که نه ده غیر معقوله ده د دې اکثر عقاید څه شي دي اکثر نظریات د ملحدینو څه دي دا غیر معقول دی او خلاف عقل دی مولوي صاحبانو د الحاد د خورېدو درې موجوې وکړو بس دی بس دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين